الكافرون. دا سورة الكافرون نن وایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله. دې صورت ته سورت الکافرون وایو. دا درېم نمبر ټکی چې دی نو دا الکافرون پکې راغلی دی او په دې کې په دو ټوک انداز باندې د کافرانو سره خبره شوې ده. نو په دې بنیاد باندې د دې صورت نوم هم الکافرون دی. صورت الکافرون. د دې صورت د نازلېدو یو سبب علما بیانوي او په احادیثو کې هغه ذکر هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د حق دعوت پړه شروع دغه چې الله تعالی ورته ولوي چې قم الليل الا قليلا بل تربيتو کا شپې را پاسا بیا لګي ور دي باندې ورته وی وانذر عشيرتك الاقربين خپلوان ور په دین راوړو د دین په کار راوړو. بیا د اخر کې پس دا به ما تو عمر اوس چې درته کوم حکم ملاو شو د ټول انسانيت ته ورته وای ارڅته وای دو ټوک انداز کې چې پیغمبر خبره شروع کړه نو خلک مخالف شو دغه چې هغه ګورې بوتانو سجده کوي. نو هغه ډېرې جرګې وکړې یو جرګې پکې د شو وکړه چې لکه ته زموږ په بوتانو په سموای موږ بستا په خدای په سمونه وای هغه ورته خدای زما خو نه دی خو تمام دی استاد دی الله خو تمام دی خالق او مالک دی استاد دی زه څنګه دا هغه سره ستا بوتان شریک کوم. او بهرحال هغه کې کله دا پیشکش وکړو نو الله تعالی په دغه زمانه کې دا صورت نازل کړ. په دې صورت کې چې کوم مضمون دی هغه دا چې خالص د توحید د عقیده بیان دی چې ګوره الله واحد دی لا شریک الله واحد دی لا شریک دی او د هغه لا شریک ذات عبادت ز کومه او تاسو یې نه کوئ. نو زه به د مرګ پورې د خپل رب حکم به منمه ځکه عبادت چې دی نو صرف موږ ته نه وایي عبادت د چا حکم منلو ته وایي د چا په حکم باندې چلېدلو ته عبادت کوي. نو اوس چې وایو نو موږ داسې وایو چې موږ تاسو د هغې الله عبادت نه کوئ چې زه یې کوم او زه د هغې بوتانو عبادت نه کوم چې تاسو یې کوئ. زما او ستاسو په منځ کې جوړښت نه ځکه چې زه د یو الله تابعدار یم او تاسو د ګلابو بوتانو ته سجدې کوئ. نو لہذا د خیر د پاره یو دی د شر د پاره بل دی د زامنو د پاره بل دی د لور د پاره بل دی د مال د پاره بل دی د پخلي د پاره بل دی د شری د پاره بل دی د دانو د پاره بل بوتانو په باغان ځان دی وای. نو زه خدای شي نه شم کولای دغه نه کوم او تاسو دانه نو هغه ورته نه کنه ته کله زمونږ منه کله به مستعمل نو نه کیږي دا کار. نو الله تعالی چې دا ایتونه نازل کړو په دې ایتونو کې صفا وې چې لا اعتد شری خلکو ته وایي چې کافرانو زه د هغې بوتانو عبادت اړولې کولی نشم د کومو بوتانو چې تاسو عبادت کوئ او تاسو هم د هغې الله په توحید په عقیده باندې نه راغئ. دا چې چا ورته پیشکش کړی دی نو هغه کسان داسې دي چې بیا د کفر په حالت کې مړه دي. نو الله تعالی د هغې د الله په علم کې وجه د ایمان نه راوړي. نو لا تعبدون ما اعبد تاسو د هغې خدای عبادت نه کوئ چې کوم عبادت د کوم الله چې عبادت زه کوم. ځکه که داسې ونه وی چې هغه د کفر په حالت کې مړه د الله په علم کې ورته وه نو بیا خو ډېر کافران مسلمانان شوي دي. بس څه مطلب دی؟ نو مطلب یې دا دی چې کافران مسلمان شوي دي نو هغه د الله په علم کې وه. دا کومو خلکو ته چې په هغه وخت کې خطاب و کوم چا چې دا پیشکش کړی و هغه د کفر په حالت کې مړه دي او د الله په علم کې وه چې دا کافران دي. نو په دې وجې ویل لا تعبدون ما اعبد. تاسو په کلي کې هم دا رواج دی کله سړی چې یوه خبره ډېره اهمه ګڼي نو دوه درې ځایه کوي. لکه دته پلار وایي کور نه را روان یو داسې وکړئ هلکه سکول ته لاړ شه خو ګورئ په وخت بېرته راشي جنازې له راشي. بیا ورته واده اورېده چې لاړې چوټي وشوه سیده به کور ته راغی. نو هغه خو اورېدلي دا په ګنده دې ورته وویلي دا وایي د خبرې د تاکید دپاره کله کله خبره خلک څه کوي درې ځله لکه داسې تاسو په دې کلي کې چېرته ماري نو خلک داسې نه وایي چې یې کاکا لرې شه دلتې مار دی داسې ورته نه وایي مار دی درې څلور ځلې وایي که نه وایي ولې وایي چې دا سړی بالکل د دې خبرې اهمیت یې په ذهن کې کېږي
په دې وجه تاسو استاد چې کله تاسو سبق وایي اکثر درې ځله وایي چې کله تکرار شي اذا تکرر تقرر کله چې یو خبر ریپیټ شي په دې کې بیا څه شي کینی او یو عربي علم دی غوي الانسان يتعلم بالتکرار انسان چې خبره یادي نو په ریپیټیشن یادي چې بار بار مخې ته وي اول والتکرار يعلم الحمار او چې کله یو شی بار بار کوي نو خرم چلی خرم بیا ټکی نو الله تبارک وتعالى بیا تاکید وکړي چې وره ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد نو چې تاسو زما د یو خدای عبادت نه کوئ زه تاسو سره د شرک په عقیده کې ملګری کېدی نشم نو لکم دینکم تاسو خپل طریقه ده ولی دین او زما خپل طریقه ده نو زه به د خپل کار کوم او تاسو کوئ ګورو به چې څوک ګټي بعضې خلک وایي نه په دې آیت کې راځي که نه چې ته خپله کوه په ما کې کار مه لره او زه به په تاسو کې کار نه لرم دا مطلب یې نه دی ښه د دې مطلب دا دی بل دی که آیت وایي لی عملي ولکم عملکم ما ته به زما د عمل بدله میلاویږي او تاسو ته به د خپل عمل بدله میلاویږي نو ګورو چې فستعلمون کیف نکیر فستعلمون کیف نذیر پته به ولګي چې یاره کوم تنبیهات دي د هغې به تاسو په خپله اندازه وشي نو الله تعالی وفرمیل اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلی شوي نه بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی الرحیم او همیشه مهربانه دی قل اے پیغمبر ووایا یا ایو اے ها تا ته یا ایو یا ټکې دام د حرف ندا ده پر اے کوکې لاله کوکې لاله مخکې چې را اے وایو دغه په عربي کې ډېر پر څه استعمالېږي یا استعمالېږي یا پلان یا استعمالېږي یا استعمالېږي ٹھیک شو نو یا نو تا ته ایو هغه یو ته ویم چې دا ها تا ته نه موږ کله چې چاته आवाज وشو ته کله د الله سره تا ته ویم راشه دی خو نه نو هغه یو ته اشاره نو دلته درې ټکي بیل بیل رايو د یو ټکي ته جوړ یا ایو ها نه درې ټکي دې مطلب سره تا ته ویم لکه تا ته ویم یا ایو الکافرون اے کافرانو تاسو ته ویم قل اے پیغمبر وای دې خلکو ته یا ایو اے ها تاسو ته ویم الکافرون کافرانو اے کافرانو تاسو ته ویم لا اعبدو ز عبادت نکم اعبدو ز عبادت کوم تعبدو ته عبادت کې یعبدو هغه عبادت کې او نعبدو مونږ ټول عبادت کوو نو لا اعبدو زګوره عبادت نکوم ما د هغې شیانو اینه ما ټکې ولري تاسو ما څه ته وایي شیان د بیجان دپاره راځي بوتان باباګان قبرونه دا ټول چې دي نو په ما کې راغلي ما ټکې چې دی نو دا بیجان دپاره اکثر استعمالېږي لا اعبدو د عبادت نه کوم ما د هغې شیانو تعبدونه چې تاسو یې عبادت کوئ ولا او نه انتم تاسو عابدونه عبادت کوونکي یئ عابدونه داسې ونه ویل چې ولا تعبدونه عابدونه یې وویل عابدونه اسم څخه استعمال کړی اسم فاعل په دې اسم کې دا یو کمالي چې دا په خبره کې همیشوالی راولي چې همیشوالی راولي مطلب دا شو لا انتم نه تاسو عابدونه چرته عبادت کوئ ما د هغې الله اعبدو چې زه یې عبادت کوم ما د هغې اعبدو چې زه عبادت کوم ما په معنا د الذي ولا انا او نه یم زه ولا او نه انا زه یم عابدون عبادت کوونکی اوس د اسم فاعل استعمال شو ما د هغې بوتانو عبدتم چې تاسو یې عبادت مخکې نه کړی عبدتم فعل ماضي ده نو تاسو چې چا عبادت مخکې کړی دی نو زه د هغې عبادت په آینده دور کې هم نه کوم دلته علما وایي د دوه خبرې پکې لنډې لنډې یادې کوي ویره دا تکرار ولې وشو التراغ لا اعبدو بیا وایي ولا انا عابد ما درته مخکې وویې بعضې خلک وایي د دې اولین نه مراد حل او د بل نه مراد مستقبل دی چې زه اوس نه کوم او بیا هم نه کوم او تاسو اوس هم نه کوئ او بیا هم نه کوئ خو علما لیکل کوي چې نه دې ته ضرورت نشته دا خو د عام روټین کې خلک چې کله خبره اهمیت ورکوي ولا نو دوه درې ځله کوي نو دا تکرار دپاره د څه کړی دی د تکرار دپاره د تقریر کړی چې یار داسې چل وشي چې خلکو ذهن ته کولی شي نو چې نه تاسو زما د خدای عبادت کوئ یوازې او نه زه ستاسو د بوتانو عبادت کوم نو لکم ستاسو دی دینکم ستاسو دین لکم ستاسو دی دینکم ستاسو دین او ولیا او زما دین ځان له دین دی څه مطلب شو چې تاسو خپله کوئ زه به خپله کوم نه مطلب یې دا دی چې تاسو زما سره نه راغئ نو تاسو دغه خپل کار کوئ خو لیه دین زما خپله طریقه ده زه به څه کوم زه به خلکو ته دعوت ورکوم زه به خلک په قرآن پوه کوم زه به ورته
د اخلاق او سبق بوله کوم نو د بخبل کوم تاسو چې کوي هغه کوي ګورو چې بیا څوک ګټي لی عملي ولکم عملکم ما ته به ما د عمل بدله ملاويږي تاسو ته تاسو د عمل بدله ملاويږي ګوره په کوم سړي کې چې د درې خبرې رسول الله علیه السلام فرمایي په کوم سړي کې د درې خبرې هغه د ایمان په خوند کوي یو پکې کم دی یو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټول دنیا د هر څه نه خوښ ښکاري دویم دا چې د چا سره مینه او محبت او نفرت کې خالص د الله په وجه باندې او درېیم دا چې د شرک د عقیدې نه ځان داسې ساتي لکه ورته چې دانګي دومره ورته شرک ګرانه کار مسلمان سړي ته ګناه داسې ښکاري غټه ګناه لکه چې چل کوي لکه چې ورته دانګي او کافر وي په تندر عمل لګو مړه په مرګ پورې دی په خیر مساره نه خطا ګولې به خورم په ټوپک بجاندلم خبره به ختم شي نو فرمایي الله تعالی قل اے پیغمبر وایا یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبد ذکر عبادت نکما ما د اغه بوتانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا او انتم تاسو عابدون عبادت کوونکی ما د اغه خود الله اعبد چې عبادت کوم ولا انا ينزو عابدون عبادت کوونکی ما د اغه بوتانو عبادتم چې تاسو عبادت کړل ولا انتم نتاسو عابدون عبادت کوونکی ما د اغه الله اعبدو چې عبادت کوم نو لکم استاسو دینکم خپل طریقه د ولی او د ما دینون خپل طریقه دا اوس په دې کې زموږ د عمل لپاره چې کوم خبرې دی هغه دا چې موږ به چل کوو د څه باندې کوو چې په بوسو کې به ونه بول زموږ ډېر مولیان امیان تبلیغیان مشران دا چې کله خبره کوي په بوسو کې به بوسو یا خلک به خپشي سمو نه پیغمبر بالکل دو ټوک انداز کې ورته الله خبره وکړه چې د دین دعوت بالکل په دو ټوک انداز کې پیش کړو خلق مل تو سره مکو بدعات تو سره مې و دیکھو کسی می سی مې و دیکھو هم په دې جنازو کې اکثر بعض علما تقریر کوي نو قران جنازه تقریر وږي بلا شی تقریر وږي خو نه پکې د قران آیت چرته ترجمه کی نه پکې حدیث ترجمه کی او پلانی بزرگ صاحب د سیو او پلانی بزرگ صاحب د بزرگان پرې دا بزرگان بسوي د الله خبري راوړه د الله د نبی خبري راوړه نو په دې وجه باندې دو ټوک انداز باندې د الله د دین د پر خواري پکې او دعوت وکړي وا دوی مدام چې ګوره د الله د عبادت نه انکار او د عبادت د بل چا کول مخکې موږ د عبادت ترجمه یې راکړه چې عبادت څه ته حکم منلو ته د الله نه علاوه د بل چا حکم د الله په مقابله کې ګڼل د عبادت دی نو د الله نه علاوه د بل چا عبادت دا کفر دی شرک کفر دی او بیا په اخر کې دا ویلې شو چې ګوره د الله سره په عبادت کې چې بل څوک هم ته جوړه هیڅ څوک د الله سره په عبادت کې د شرکت حق نه لري نو ته څنګه شریک کړې یو خبره پکې دا ده چې د دې صورت د کم چې قابل عمل پهلو دی هغه دا چې د دین په معاملې کې د حق او د باطل دوستی نه کیږي د ټیک او د غلط دوستی نه کیږي د جایز او د ناجایز دوستی نه کیږي یا به جایز یا به ناجایز یا به ټیک یا به غلط یا به اسلام یا به کفر دی د څه نشي کېدای چې دا چې خیر ته گزاره وکړو کفر هم خدای او دغه لن څنګه چې موږ ټول عمل الله دې ټول اسلام نه دین چې کوم اسلام دی هغه واضح دی قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى نو د دین په معاملې کې به د حق او د باطل د دوستی ممکن نه ده لہذا د حق ملګرتیا به کې د باطل ملګرتیا به نه کې د حق سره بزي د باطل له بلاسه نه ورکه حدیث کې راځي من مشى مع ظالم هو يعلم انه ظالم يا ليقويه نو فقط خرج من الاسلام کوم سره چې د ظالم سره رواني په باطل رواني او د مو سره روان شو او دی ویره د قوم مې د ډلې مې د پټې مې د کلی مې ورور مې بابا مې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د خپل غاړې نه د اسلام پړې وې ستداړو مسلمان دی اخري پنځمه خبره په دې آیت کې تاسو بیان کړی چې لکم دینکم ولی دین دا دین ګورې مونږ ته نه وایي غني دلته خواصان کا او هغه وته ویل مونږ په سره مونږ کو ختم را سره چې دی یو پیر بابا یت کا کاسب دسي انداز باندې بوتانو ته چلی کله کله موږ د پښتانه یو پیر بابا را ورسي وي نو که بوتانو هغه بوتانو ته سجده کوله نو موږ خبره ونه کړه غني موږ پوښاغي کو یو د پیغمبر علیه السلام سجده کول او ټول وسره است په سجده پرې نو کافرانو وسره سجده کړو نه دین طریقې ته وي دین څه ته وي طریقې ته وي د ژوند طریقه مطلب او د ژوند طریقې ته څه قانون وي څه قانون نو لکم دینکم تاسو خپل قانون دی د دینه اولیه دین زما خپل قانون دی لکم دینکم تاسو خپل طریقه ده ژوند ته راولو اولیه دین زما خپل طریقه ده د ژوند دا سبب چې دی دا سورۃ الکافرون مو یو الله نه دعا غواړو چې الله تعالی موږ له ذکر بیا د خونی او په دې سره سره د عمل کوونی
او په اخر کې د دې په مخدز مکه باندې د غالب کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واړه به باندې